چې د پشمینې باډیګارډ د پاپړو په شان د شیشې نه بهر راوویشتو نو درې واړو د کور نه خپې راسپکې کړې او بل طرف ته پشمینه چوړیل ورته په ونه کې ناسته وه او دا ټول لېڼې ولیدو او د ځان سره یې ووې وړې ګروړه زه به اوس تاسو سره وګورم تاسو خو زما باډیګارډ د پاپړو په شان والوزو او د خان لور تیروکۍ رانه لا سیوا بوځئ نو زه خو به اوس تاسو نه تیزونه خلاص کړم. پشمینې چوړیل دا ووې او د ونې نه پسې راکوزه شوه او د غرونو لیوني ته یې ووې چې دا سګرټي ماما هسې د بوتل بچی دی د ټکې نه ډوزن دی خو ته راته نر ښکارېږې او د نر کس زه ډېر قدر کوم او زه دا نه غواړم چې تا دلته زه د خر په شان ووم نو دا تیروکۍ دلته پرېږده او دا سوټی ملګری دی د لاسه نیسه او د دې ځینې خپې سپکوئ که نه بیا به خفه یې. نو د غرونو لیوني ورته ووې چې هسې اګدې بګتې مه وایه که مې اوس ونیولې نو د باسکټبال په شان به دې اوچتو مه ولګومه خو ښه بدله دا چې دا لاره راته پرېږده او دا څېره دې پناه کوه. نو د پشمینې چوړیل دا خبره خوښه نه شوه او چاکونړی راواغېستو او د غرونو لیوني پسې راغله او په غرونو لیوني باندې د الله د یېرې ګزارونه وکړو او ځمکه یې راوپغو او ورته یې ووې ما خو په سړیتوب پوهې کړې خو ته پوهې نه شوې ته د ډب مسلمان چې برابر دي. چې دا یې واورېدل نو د غرونو لیونی پسې پاڅېد او داسې یوه ګرمه څپېړه یې ووهله چې بیا چوړیل بېهوشه په هوا روانه وه او بیا پسې د غرونو لیونی لاړ او داسې کار یې ورسره وکړو چې پردی خر وهل خو به هسې ګپي. اول یې چې په سکونو وهلو د اپینو پیړه جوړه کړه او بیا یې ورله څټ د مولۍ په شان مات کړو نو چوړیل بیا په هوا کې دوه حصې روانه وه. نو په اخره کې د غرونو لیوني پشمینه چوړیل توت ته تورۍ کړه او کیسه یې وله خلاصه کړه نو دواړو ته اشاره وکړه چې راځئ او د کلي سیټ ته روان شو. تقریبا د سهار بانګونو سره درې واړه واپس کلي ته راورسېدو.